بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. موږ ویلو دا چې علم النحو کې شپږ مباحث کې موږ بحث کوو. هغې کې اولنی چې نن دا مفردو، دویم مرکب، دریم معرب، څلورم مبني، پنځم عامل او شپږم معمول. د مفرد سبق مونږ وی چې دا به موږ شروع کوو د لفظ نه، او لفظ بیا دوه قسمونه، مستعمل غیر مستعمل. بیا د لفظ مستعمل دوه قسمونه، مفرد او مرکب. او مفرد مونږ ویلو چې مفرد ته کلمه وای، او د کلمې درې قسمونه دي، اسم، فعل او حرف. نو د اسم فعل حرف په باره کې مونږ خبره اتره چنده کړې وه، د هغې هغه تعریفات، د هغې هغه علامات، او بیا د اسم پنځه تقسیمات: واحد، تثنیه، جمع او معرفه نکره، مذکر مؤنث، جامد مصدر مشتق او معرب مبني. دا مونږ ویلو. بیا په فعل کې د زمانه په اعتبار سره ماضی، مضارع، امر، نهی او متصرف، غیر متصرف، تام، ناقص او لازم، متعدی دې باره کې خبر کړو. بیا موږ مرکب چې دی نو دا په دوه قسمه دی: مرکب مفید، غیر مفید. مرکب مفید ته نور نومونه کلمه، جمله، کلام وایي. دا جملې دوه تقسیمونه دي په اعتبار د جزء اول سره: جمله اسمیه او جمله فعلیه. په اعتبار د اخبار او د انشاء سره: جمله خبریه او جمله انشائیه. د جمله انشائیه 12 قسمونه: امر، نهی، استفهام، تمنی، ترجی، وقود او عرض، قسم، ندا، تعجب، تهذیب او دعا. دا بیا موږ وی چې مرکب غیر مفید دوه قسمونه دي. اول مرکب تقدیری، غیر تقدیری. مرکب تقدیری په دوه قسمه دي: اضافي او توصیفي. او مرکب غیر تقدیری په درې قسمه دي: مرکب منصرف، مرکب صوتی او مرکب بنایی. بیا موږ ویل چې د معرب څه ته ویل کېږي؟ چې دا د مبني الاصل سره مشابهت نه لري. او معرب چې دا دوه څیزونه دي، اخر د عامل په بدلیدو باندې بدلیږي، را بدلیږي. دا د حکم دی. د معرب دوه قسمونه دي: یو اسم متمکن دی، یو فعل مضارع ده. تیر سبق کې پرون موږ اسم متمکن ویلو. اسم متمکن دا هغه اسم ته ویل کېږي چې دا هر قسم اعراب له ځای ورکوي، او معرب یعنی دا هر قسم اعراب له ځای ورکوي. خاني اوس په دې کې دا خبر ده چې ساتي کنه چې تاسو کو چې لکه ماته د معرب تعریف وکا، نو بیا به ته د معرب تعریف وکړي چې د مبني الاصل سره مشابهت نه لري، او د دې اخر عامل په بدلو باندې بدلېږي. او دا معرب دوه څه: یو اسم متمکن، یو فعل مضارع ده. او کته دا چې ماته د اسم معرب تعریف وکړي، اسم معرب، نو بیا به دا اسم معرب نه مراد اسم متمکن. پوه شئ؟ نو 14 قسمونه دي او په نه قسمه اعراب کې چلیږي. دا غي نه مخکې موږ د اعراب قسمونه وې چې لا عامل، معمول او اعراب او محل اعراب دا یې ذکر. بیا موږ چې د اعراب درې قسمونه دي، درې تقسیمونه دي: اعراب بالحرکات، اعراب بالحرف، او بیا بل تقسیم اعراب لفظي، تقديري او محلي، او اعراب حقيقي او حکمي. بیا موږ وی چې نه قسمه اسناف ته پکې، او اسمه د مګین 14 قسمونه. نو دا 14 قسمونه به موږ وایو په داسې انداز سره چې موږ پکې نه ساونه والو چې پکې موږ ته پته ولګي دا غنه اصنافو. نو موږ وی چې دا مفرد منصرف صحیح، جاری مجرای صحیح، جمع مکسر منصرف یو، بیا جمع مؤنث سالم، بیا غیر منصرف، اسماء سته مکبره، تثنیه کلا وکلتا، اصلال وسنتان، او جمع مانوي یا دغه مسلم، جمع مذکر سالم، او الوف 20 تا 90. اسم مقصور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم. اسم منقوص او جمع مذکر سالم مضاف بیا متکلم. بیا موږ ویلو چې بده کې اسم متمکن یو منصرف دی او غیر منصرف دی. غیر منصرف دی ته چې پکې د اسباب مناسب نه دوه سببونه، یو د سبب چې مقام دوه سببونه د پکې راغلي دي، او اسباب مناسب سوري نه کم دي: عدل، وصف، تانیث، معرفه، جمع، ترکیب، وظیفه، الف نون زائده. خاجي نن سبق کې منګه د متمکن دویم قسم چې فعل مضارع ده آی کې لږ خبره کوم. فعل مضارع او تاسو ویلي دي چې دا هر هغه فعل ته ویل کېږي چې دا په زمانه حال یا په زمانه استقبال باندې دلالت کوي. دا فعل مضارع په دوه قسمه باندې ده: یو فعل مضارع اصلي وي، یو فعل مضارع فرعي وي. دا کوم فعل مضارع چې موږ وایو کنه عام مطلق کوم فعل مضارع چې دا د فعل مضارع مطلق وي، او یو فعل مضارع چې نه دا اصلي ورته وایي. یو فعل مضارع دغری فعل مضارع مجزوم ورته وایي، او فعل مضارع فرعي ورته وایي. دا لکه امر غایب ته وایي او نهي غایب ته وایي.
دې ته چې نه دي د نه کوم څه دي یا د جهاد کوم څه دي نو دې ته فعل مضارع فرعي ورته څه ورته وایي فعل مضارع فرعي فعل مضارع دا معرب وي خو هغه به فعل مضارع معرب وي چې کله د دې په اخره کې چې دې په اخره کې نون نسوت یعنی نون د څور نون دا جمع پکې هم نه راغلی نون د جمع مؤنث پکې هم نه راغلی او نون تاکید پکې هم نه راغلی نو اوس موږ ان شاء الله مبني باس کې به وایو کنه چې کله د فعل مضارع په اخره کې نون د جمع مؤنث راغی یا د فعل مضارع په اخره کې نون تاکید راغی نو بیا به هغه مبني به وي نو فعل مضارع معرب ده او فعل مضارع هغه فعل مضارع معرب ده چې په اخره کې نون تاکید او نون جمع مؤنث پکې مضارع دا ویل کېږي مشابه ده فعل مضارع ولې معرب ده فعل مضارع اصل په اسماء کې تاسو ویلي دي چې اصل په اسماء کې اعراب ده او اصل په افعال کې څه ده بنا ده بیا هم فعل مضارع چې دا معرب ده د دې وجه دا ده چې دا د اسم سره مشابهت لري د اسم سره د اسم فاعل سره مشابهت لري په تعداد کې دا فعل مضارع کې څلور حروف دي په اسم فاعل کې څلور حروف دي په حرکات او په سکناتو کې د شان دي په عمل کولو کې نو د دې چې د فعل مضارع د اسم سره مشابهت ډېر دی دې وجه دا په معرب وي په دې کې هم درې حالتونه راځي حالت رفعي نسبي او جزمي په دې کې جرمي ترندانه راځي ځکه جر کې موږ ویلو چې څلور قسم حالتونه دي رفعي نسبي جرمي او جزمي نو په دې کې د حالت رفعي او نسبي خو د اسم او فعل باندې سره راځي جرمي صرف خاص دی دا اسم سره او جزمي خاص دی دا فعل سره او انده موږ دا ویډیو په اسم متمکن کې چې د حالت رفعي مطلب دا دی صفات او مرفوعات کو به راغلي د نسبي مطلب دا دی چې په بار منصوبات کې به راغلي د جرمي مطلب دا دی چې په دوه مجرد کې دلته کې دې مطلب دا نه دی په فعل مضارع کې د حالت رفعي مطلب دا دی چې خالی وي د ناصب او د جازم نه څه وي خالی وي د ناصب او د جازم نه یعنی په دې باندې هغه حروف نه وی راغلي کوم چې نسب ور کوي او جازم پکې هم نه راغلي یعنی هغه حروف چې فعل مضارع باندې راځي حالت نسبي مطلب دا دی چې په دې کې د منصب د نواسبونو په څیر راغلي شوی د حروف ناسبونو په څیر راغلي شوی حالت نسبي مطلب څه دی چې د حروف ناسبونو په څیر راغلي شوی حروف ناسبه کم دي ان ولن پس کوي اذا ایجاد حرف معتبر نسبی مستقبل کو نسبی نو حالت نسبی و فعل مضارع ما نسبی کله وی فعل نسبی کې وکړه وی چې کله به د حروف ناسبونه څه داخل شو او حالت جزمی مطلب څه دی چې د دې په حروف جازمونه پکې یو داخل شو حروف جازمه سوري پیدا وایشه ما هي حالت رفعي نسبي او جزمي حالت رفعي چې بری باندې ناسب راغلی نه به جازم راغلی نسبي مطلب سره چې بری باندې حروف ناسبونه راغلی جزمي مطلب سره چې بری باندې حروف جازمونه راغلی اول دا په فعل مضارع کې څلور قسمه اعراب چلیږي په فعل مضارع کې د صيغو په اعتبار سره فعل مضارع په درې قسمه باندې دا اصطلاح 5 7 2 دا 5 کا مطلب چې نه مفردات خمسه دي صحیح مفردات خمسه دا دونه مراد هغه سړي دي لکه په اخر کې چې سره راغلي نون د جمع مؤنث راغلي نون د جمع مؤنث راغلي او دا دونه مراد هغه سړي دي لکه په اخر کې چې سره راغلي پوښتنه د فعل مضارع ټوټل څه څه دي سوار رسېږي ټوټل څه څه دي ډول رسېږي چې د اعراب په اعتبار سره په څو قسمه باندې تدریج قسمه باندې یو مفردات خمسه 15 سری و سری نون اعرابي او دو سری مبني سری دي په فعل مضارع کې چې کوم څلور قسمه اعراب چلیږي نو د لاولني دریو اصناف تعلق د مفردات خمسو سره دی او د څلورم تعلق د اندادا نون اعرابي ولا څه سره دی سو قسمه اعراب به چلیږي څلور قسمه سو قسمه څلور قسمه یعنی اصناف به څلور دي اصناف به څلور دي څلور دي د لاولني دریو تعلق د څه سره دی مفردات خمسو سره او دا اخرانی د څلورم نمبر تعلق د څه سره دی نون اعرابي ولا څه سره نو موږ بیا دا وایو چې فعل مضارع د دوه قسمونه دي د حروف په اعتبار سره یو به صحیح یا به ناقص دي یا به صحیح یا به صحیح ناقص صحیح دي ته وایي چې په اخر کې پکې حرف علت نه راغلی جی او جی نو دا فعل مضارع د صيغو په اعتبار سره د دوه قسمونه دي یو صحیح دی یو ناقص دی صحیح دي ته چې په اخر کې حرف علت نه راغلی صحیح دي ته چې په اخر کې حرف علت نه راغلی
او ناقص دي ته چې په اخر کې حرف علت راغلی په اخر کې سره راغلی حرف علت راغلی دې ته معطل هم ویل کېږي او ناقص ورته هم وایي اوس بیا ناقص سره کنه دا حروف علت څو قسمونه دي درې نو د دې په درې قسمونه ناقص واوي ناقص یائی او ناقص الفی ناقص یائی او ناقص الفی اوس وګورئ ماته د دې اعراب اوس ګوره لاولې موږ درې قسمه اعراب چې ده څلور قسمه اعراب ده ټول د لاولې درې تعلق د مفردات خمسه سره ده او د اخرنی تعلق د څه سره ده د نور اعرابي سره اوس ګوره دا صرف صحیح دی کنه دا الصنف الاول شو صرف صحیح دی نه سره الصنف الاول ناقص واوي او ناقص یائی دا څه شو الصنف الثاني ناقص الفی څه شو الصنف الثالث انو نه اعراب ورته شو الصنف الرابع واو شو باندې بالکل آسان ہے منگا فعل مضارع سے 5 7 2 دلاولی جو سلو قسم اعراب کې چلیږي دلاولی درو تعلق د مفردات خمسو سره ده او د سلورم تعلق د څه سره ده د نون اعراب ولا څه سره بیا کوم چې مفردات خمسه دي نو مفردات خمسو کې درې قسم اعراب چلیږي نو آپ په درې قسم باندې نمبر 1 صحیح نمبر 2 ناقص واوی او یائی او دریم ناقص الفی خو شو دې باندې اوس ګوره چې الصنف الاول حالت رفعی ضمه لفظی سره حال نسبی فتح لفظی سره حالت جزمی په سکون سره واشه دا قسم اعراب خاصه چې کله فعل مضارع سوي صحیح وي صحیح څه مطلب دی اخر کې نه راغلی مثال به صحیح هو یضرب لن یضرب لم یضرب ٹھیک شو لا وین چې حالت رفعی ضمه لفظی سره او حالت رفعی په ضمه تقدیری سره حالت نسبی په فتح لفظ سره او حالت جزمی په حذف د لام کلمې سره په حذف دا قسم اعراب خاصه د فعل مضارع سره چې کله ناقص واوي یائی د دې په اخر کې حرف علت و راغلی یا په حرف علت راغلی یا راغلی لکه يدعو حرف علت و په راغلی او يرمي سره راغلی یا په راغلی نو د دې دا په حالت رقیب ضمه تقدیر سره يدعو هو يدعو او چې لم براشي لن يدعو لن يرمي او چې لم راغل شو بیا څو لم يدعو لم يرمي په دې کې یو تقدیر دی یعنی صرف حالت رفعی په تقدیر دی او چې کله دریم نمبر وی یعنی فعل حالت رفعی په ضمه تقدیر سره حالت نسبی په فتحه تقدیر سره او حالت جزمی په حذف دا لام سره الګا ته پکې وي په ناوخت راغلی کې په تیر میاشت کې په غیر حاضر کې څوک دی نه راوځي نو حالا څه بیا راولا ها چې دریم نمبر اعراب چې حالت رفعی په سره په ضمه تقدیر سره حالت نسبی په فتحه تقدیر سره او حالت جزمی په حذف دا لام فدی یو تقدیر دی په دې کې څه تقدیر دی لکه دې مثال يرضى يخشى نو حالت رفعی په ضمه تقدیر سره هو يرضى لن يخشى او لم يخشى لم يرضى واجب نه معنی نسلورت قسم اعراب تعلق لري نون اعرابي سره یعنی د فعل مضارع هغه وسیږي چې دې په اخر کې سره غلي نون اعرابي راغلي دا وسیږي دې ته مفردات خمسه مفردات خمسه ته کوي خمسه په پنځو ته وي مفردات ته کوي چې دې په اخر کې نون د جمع راغلي نه په نون اعرابي راغلي نون اعرابي یعنی هغه نون چې هغه د ضمیر په عوض کې راغلي لکه یضربو دې یضربو نه یا تصنیف سے جوړو مالک مو سره ورغو د دې ضمیر په عوض کې چې کوم نون راځي دا نون ته نون اعرابي پیدا کیږي نو اوسېږي دي چې باید کې نون اعرابي راځي څلور د تصنیف دي درجه مذکر دي یو د واحد مؤنث حاضر د دې اعراب هغه په حالت رفعی کې په اثبات د نون اعرابي سره او حالت جزمی او په حالت نسبی کې په حذف د نون اعرابي سره اوس برابر خبره ده کدا فعل مضارع صحیح وي او کدا ناقص وي بیا به ناقص واوي او کایي وي او کالفي وي که هر قسم وي خو چې نون اعرابي پکې راغله نو بیا په دې کې په حالت رفعی کې په اثبات د نون اعرابي او په حالت نسبی او جزمی کې په سره په حذف د نون اعرابي سره خو شو به معنی لکه هما یضربان هم یضربون دا حالت رفعی مثال دی لن یضربا لن یضربو لم یضربا لن یضربو یا لکه دا د تسنیه لن يدعوا لن يدعو لن تدعوا لن يدعونا او ناقص الفی لن يرضى لن يرضيان لن يرضيان لن يرضوا وشو به معنی هر قسم دا چې وي نو په دې کې با چې حالت رفعی نون اعرابي په کې ثابت وي او که حالت نسبی او جزمی وي نو بیا په نون اعرابي سوي ثابت وي
په دې باندې پوه شئ تاسو نو په فعل مضارع کې د فعل مضارع اعراب په څو قسمه باندې نه په څلور قسمه باندې او په فعل مضارع کې څو حالتونه راځي درې حالتونه حالت رفعي نصبي او څو جزمي حالت رفعي به کله وي خالي وي د ناصب او د جازم نه حالت نصبي به کله وي حروف ناصبونه به سره غلي او جزمي به کله وي حروف جازمونه به سره غلي په دې باندې پوه شئ تاسو بیا د فعل مضارع کې څلور قسمه اعراب ده نو دا اولي دریو تعلق د څه سره ده د مفردات خمسه سره او د اخرنی تعلق د څه سره ده د نون اعرابي سره بیا مفردات خمسه دا فعل مضارع سره یا به صحیح وي یا به ناقص وي ناقص څه ده وي چې باقي کې حرف علت راغلی حرف علت واو راغلی وسور ده وي ناقص وي یا راغلی وسور ده وي او الف راغلی وسور ده وي الف ورته وي نو اولنې اعراب چې فعل مضارع و مفرده د خمسه وي او په اخره کې صحیح وي یعنی حرف علت پکې نه وي نو حالت رفعي پس سره ضمل الفتح لفظي او کسر سکون سره هغه دا به چې راځه ها خالي بیا د دې نه بعد دا فعل مضارع اسم متمکن او فعل مضارع دا دوه قسم معرب دي اوس موږ بیا ګورو کوم مبني دې ته ویل کېږي مبني دوه قسمونه دي یو غوړي ته ویل کېږي مبني چې هغه یو د اصل وظیفه په اعتبار سره مبني وي یا له مبني الاصل سره مشابهت لري د وظیفه په اعتبار سره مطلب دا چې وظیفه شوی دی نو دا مبني وظیفه شوی دی او یا به چې مشابه مبني الاصل وي نو چې کوم د اصل وظیفه په اعتبار سره مبني وي نه ته ویل کېږي مبني الاصل څورته ویل کېږي مبني الاصل او چې کومه د وظیفه په اعتبار سره مبني نه وي نه ته ویل کېږي مشابه مبني الاصل څورته لګي مشابه مبني الاصل درې سوزونه دي چې هغه د اصل وظیفه په اعتبار سره مبني دي هغه نمبر 1 پایږي کل حروف یعنی څومره حروف چې هم دي نو دا به مبني وي نمبر 2 امر حاضر معروف او نمبر 3 فعل ماضي كل حروف امر حاضر معروف او فعل ماضي دا مبني الاصل مبني الاصل مطلب دا دی چې چا سره د مشابهت د وجه نه دانه مبني شوی خو د اصل وظیفه په اعتبار سره یعنی واضح چې دا ټکی وظیفه کړی دی نه دا د مبني لپاره وظیفه کړی دي کل حروف امر حاضر معروف امر سره حاضر او د معروف نه لګول لري چې امر غائب امر متکلم کې استره او معروف سره کړه لګول لري مجهول کې استره نو امر مجهول یعنی دا نور چې کم دي کنه دا فعل مضارع مجزوم ته ماته شوی د امر حاضر نه علاوه امر غائب او دا شان دي امر حاضر مجهول دا چې دا هم د فعل مضارع په حکم کې وي یعنی دا معرب وي سبب معرب وي صرف امر حاضر معروف چې دا مبني وي دا شان دي فعل ماضي مطلق ولیکلا که فعل ماضي هغه معروف او که مجهول وي او دا به مبني وي پوه بیا فعل ماضي کې تاسو خبره کړې به دا کې چې فعل ماضي چې دا بیا مبني بر فتحه وي او کچته مکه د سنو راغله واو سره نو راغله یا ضمیر مرفوع متصل وسره نو راغله که ضمیر مرفوع متصل راغله وسره نو بیا هغه مبني په سکون باندې او کچته ورسره دی واو راغله نو بیا به فعل مضارع مبني په څه باندې په ضمه باندې پوه شئ باندې مشابه مبني اصل دی دوی چې هغه د اصل وجه په اعتبار سره مورب وي خو د دې حروف په د دې کې د یو سره د مبني اصل تر مشابهت وجنه د مبني الاصل سره د مشابهت وجنه هغه بم شي چې د مبني الاصل د اصل وجه په اعتبار سره مبني نه وي خو د مبني الاصل سره د مشابهت وجنه مبني شي دا مشابه مبني الاصل څلور څه دي سوري څلور یو د اسم غیر متمکن او بهم د اسم متمکن چې په ترکیب کې نه راغلی اسم متمکن چې په ترکیب کې نه واقع مثلا د جمع زید عامر بکر نو دا اوس دا زید چې کنه دا مبني دی مشابه مبني الاصل دی او کدا اوس په ترکیب کې راغلی چې ضرب زیدون نو دا زیدون چې دا معرب دی یا عامر یوازې نو وي نو عامر یوازې دا خو عامر یوازې چې دا سره مبني دی او کچا د ځنې شوې ما چې عمرو یتکلم نو عمرو چې دا با معرب دی پوه شئ باندې او اسم غیر متمکن خبره کوم او څلورم دریم نمبر فعل مضارع چې په اخر کې سره راغلی یا چې نون جمع پکې راغلی نون جمع مؤنث نون جمع مؤنث پکې راغلی او نمبر 4 فعل مضارع چې پکې سره راغلی نون تاکید راغلی نون تاکید کا فقره او خبرې کوي دا څلور چې دا مبني مشابه مبني الاصل دي او درې مبني الاصل نو په کائنات کې اوه څه نه دي چې مبني اوه سجونه چې رسري مبني دي او دوه سجونه چې رسري معرب دي نو چې دا کله تیار کړه کنه نو ته بیا لګوي ته کې ته وګورې انت دا بلکه معرب او مبني متا په ډایرکټ په پیژني
وعلى وجه البصيرت ځکه چې د دې نه علاوه بوسیدونه نه علاوه نور معرب نشي کېدای یا به اسم متمکن وي چې په ترکیب کې برابر یا په فعل مضارع وي او کا دغه وي مبني وي نو بدی کې به ګوره چیرې په حروف کې راغلی کنه راغلی امر حاضر معروف ده کنه فعل ماضي ده کنه او یا مشابه مبني نصل اسم غیر متمکن او فعل مضارع چې په اخر کې متاکید دي واښوي د مبني حکم دار چې د اخر د عامل په بدلېدو باندې نه بدلېږي را بدلېږي عامل ورته هر څنګه راځي لکه جاء هذا عامل ورته لګي درکې نه هغه په خپل ځای باندې برابر دی رأيت هذا او مررت بهذا دا ور عامل ورته بدلېږي را بدلېږي او هذا نه بدلېږي را بدلېږي ځکه چې د اخر د عامل په بدلېدو باندې نه بدلېږي را بدلېږي پدې خبره باندې څه پوښتنه پدې باندې پوښتنه تاسو ها پدې کې اوس کته ته چوي چې لکه ماته د مبني تعریف وکړه جدا ورته او کته ته چې لکه اسم مبني وایا نو اسم مبني او اسم غیر متمکن یو شی اسم مبني او اسم غیر متمکن سره یو شی غیر متمکن تمکن تاسو ویلو پدې ابل ورته چې تمکن معنی سره زه ورکول نو غیر متمکن مطلب سره دا هر قسم اعراب له زه نه ورکول هر قسم اعراب له زه نه ورکول بلکې وری باندې کوم اعراب راغلی د مخکنه دا هغه بس بیا وری کې دا بدلیږي یو خبره یې وساتئ چې دا مبني کلمې په اخره باندې رفع نصب جر نه راځي رفع نصب او جر دا په معرب کلمه باندې راځي سمجھ راځي یعنی په معرب کلمه باندې چې پیش راشي دې طرف وي او دغه راشي زبر راشي دې نصب وي او زیر راشي دې جر وي مو په زمانه یو خبره پاتې شو ده چې حالت رفعي یوازې په واو سره په ضمیر سره نه راځي حالت نسبی یوازې په فتحې سره نه راځي حالت جري یوازې په کسرې سره نه راځي حالت رفعي کله چې نه په ضمیر سره راځي یعنی اصل دا چې په ضمیر سره راشي کله په واو سره راځي لکه په اسماء سته مکبره کې کله په الف ما قبل مفتوح سره راځي کله په واو ما قبل مضموم سره راځي او کله په نون عربي سره راځي او حالت نسبی یوازې دا نه چې دا په فتحې سره راځي بلکې حالت نسبی په فتحې سره راځي دا اصل ده او نور د حالت نسبی لپاره لکه الف راځي ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح او حذف د نون عربي دا شاده حالت جری یوازې دا نه ده چې دا په کسرې سره راځي بلکې حالت جری په کسرې سره راځي دا اصل ده دلیل علاوه په فتحې سره هم کله راځي حالت جری دلیل علاوه په یا ما قبل مفتوح سره یا ما قبل مکسور سره دا هم چې نو حالت جری راځي او شو نه باندې دا شانتي په مبني کلمه باندې چې په اخر کې ضمه رااله فتح رااله کسر رااله ندی ته ویلېږي ضم فتح کسر ضم فتح او کسر دا ورته او ضمه فتحه کسره دا لري عام مونږ یعنی دا معرب کلمه باندې را شو مطلب ویلېږي مبني کلمه باندې را شو مطلب ویلېږي ضمه فتحه کسره او که په معرب کلمه باندې ضمه رااله نو بیا به موږ ضمه نه وایو بلکې موږ ضم ورته نه وایو بلکې موږ به طرف وایو او زبر په راغې نو موږ ورته نسب وایو او زیر په راغې موږ ورته سوال دې باندې پوښتنه ها اوس اسم متمکن اسم غیر متمکن دارین سره چې دا هر قسم اعراب لا زه نه ورته تمکن معنا له زه ورکو دا قسم اعراب له زه نه ورته د اسم غیر متمکن اته قسمونه تاسو په دې کې ویلي په نومیر کې او لس قسمونه دا په تعلیم نه هوږي پای کې دا په نوٹ کې دا به ونی کې بیا بدای باندې بوله کول تاسو دا بوله اسم غیر متمکن په دې کې څو قسمونه دي په دای کې نومیر کې اته قسمونه دي مضمرات بیا دی بل اسماء اشارات او موصولات او اسماء افعال او اسماء اصوات بیا مرکبات او ظروف مبنیه او څو کنایات ها اوس دا چې کنه دا اته په لګي کې ذکر دي په نومیر کې په تعلیم نو کې دوه اسماء استفهام اسماء شرط دا کوي اسماء استفهام اسماء شرط په یوه کې څنګه لیکلي چې په دې کې هغه پر ظروف کې داخل دي په دې کې اسماء استفهام او شرط لپاره باز ټکي دي چې هغه په ظروف کې استعمال دي نو دا په جمله کې لیکلي نو دا اته قسمونه لس قسمونه چې دا سړي دا اسم غیر متمکن اسم غیر متمکن په دې کې دا مضمرات نه په دې کې لږ تفصیل ده مضمرات د مضمر کومه ده او مضمر ضمیر ته وایي مضمرات څه ته معنا د مضمر او مضمر څه ته وایي ضمیر ته وایي ضمیر په معنا د قلت الله هم لږه وخت سره راځي او دې ته ضمیر ته کوي چې د اسم ظاهر په اعتبار سره به حروف کم وي ضمیر تعریف سره ضمیر د هر اسم ته ویل کېږي چې دلالت کوي په مخاطب
حاضر او با په متکلم مخاطب او په داسې غایب باندې چې دا غیر ذکر مخکې شوی وي په داسې غایب باندې چې دا غیر ذکر مخکې شوی وي د ضمیر وي څورته وي ضمیر وته وي د ضمیر درې قسمونه دي ضمیر مرفوع منصوب او مجرور منصوب او مجرور دلته کوم دلیل مطلب دی ضمیر مرفوع څه مطلب وو چې په اتو مرفوعاتو کې وسیز راغلی وي منصوب څه مطلب دی یو بار منصوباتو کې راغلی او مجرور څه مطلب وو چې په دوه مجروراتو کې راغلی پوه شو مې باندې مرفوع چې په دوه اتو مرفوعاتو کې منصوب چې په څه کې په بار منصوبات او مجرور چې هر یو دې نه په دوه قسم لري یو دې لګي متصل او یو دې لګي منفصل متصل او منفصل متصل دې ته وایي چې د خپل عامل سره یو ځای او منفصل چې د خپل عامل سره جدا نو دا او مجرور دې نه صرف متصل لازم منفصل نه راځي ځکه په کائنات کې چې یو ټکی مجرور راځي په وجه دي یو دا چې مکتوب دې مضاف راغلی وي یا به مکه فجر راغلی وي نه دا د دې نه علاوه کچر د مکه دې نه مضاف راغلی وو نه حرف جر راغلی وو نو دا ټکی بیا مجرور نشي راتلی نو لهذا صرف دغه دی یو قسم دی متصل نو ټوټل پنځه قسمونه شملې ضمیر مرفوع متصل ضمیر مرفوع منفصل ضمیر منصوب متصل ضمیر منصوب منفصل او ضمیر مجرور متصل واښوي دا تعریفونه راځي ضمیر مرفوع متصل یې موږ وخت ویل لاله متصل خبره کوي ضمیر مرفوع متصل څه ته وایي چې د خپل عامل سره یو ځای او په ترکیب کې د اتو مرفوعاتونه یو څه واقع عام طور باندې دا فاعل او نائب فاعل باندې عام طور باندې څه په دلیل دا ضروري نه بس په اتو مرفوعاتو کې هر شی راغی دا مذکران شوی ضمیر مرفوع منفصل څه تعریف وکړو چې د خپل عامل جدا او په ترکیب کې په اتو مرفوعاتو ضمیر مرفوع متصل 14 سیږي الکه په ضربتو کې تو وستا د صغیر ضمیر مرفوع متصل درنانو کا یا ضربت ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربته دا خو د فعل ماضی دران دی ضمیر مرفوع متصل پکې ناصب ہے تو نا تتما تم تتما تنا دغه ګرځاندې شي لکه ضربتو کې تو وضربنا کې نا وضربت کې تا ضربتما کې تما ضربتم کې تم ضربته کې دې ضربتما کې ضربتن کې وضرب کې هوا وضربا کې الف وضربو کې هوا او با ضرب سره بس بیا ضربت هي ضربتا او ضربنا بعد ضمیر مرفوع متصل نه دا په دوه قسمه باندې ضمیر مرفوع متصل په څو قسمه ده ادوا یو وی ضمیر مرفوع متصل بارد او یو مسئ مستتر بارد دې ته ویلېږي چې هغه ضمیر متخکاری ضمیر متخکاری لکه وضربتو کې تو وضربنا کې نا وضربته کې تا وضربتما کې تما دا بارد ښکاری ده او د مستتر وی چې هغه متخکاری نه لکه موږ په ضربه کې هو ضمیر فاعل دی په ضربت کې هي ضمیر فاعل دی دا هي ضمیر متخکاری نه پوه شو مې باندې دا مستتر بیا په دوه قسمه ده جائز الاستتار او واجب الاستتار جائز الاستتار دې ویلېږي چې دې لپاره فاعل اسم ظاهر هم راتلی شي او د دې لپاره فاعل ضمیر هم راتلی شي او واجب الاستتار مطلب دا دی چې د دې دا ضمیر د دې لپاره فاعل به همیشه لپاره ضمیر وي اسم ظاهر چرته هم د دې لپاره فاعل نشي راتلی د فعل ماضی بار د 14 سری دي نو په 14 سری کې په 12 سری کې ضمیر سره بارز ده او په دوه کې ضمیر مستتر ده په کومو کې ضمیر مستتر ده په ضربا او په ضربات کې او دا ضمیر دا مستتر ده په جائز الاستتار سره پس سره په جائز الاستتار سره او د فعل مضارع ټوټل څو سری دي 14 سری دي په 14 کې 50 سری کې ضمیر بارز ده لکه یضربان تضربان 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 تضربین تضربون یضربون ای یضربن تضربن په دې کې او په دا 15 سیغو کې دا 15 سیغې چې کم دي مفردات خمسه په دې کې ضمیر بسوي مستتر وي لکه یضرب تضرب 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 اضرب نضرب بیا په دې 15 سیغو کې اولنی دوه سیغې یعنی یضرب او تضرب واحد مذکر غائب او واحد مؤنث غائب په دې کې ضمیر مستتر ده په جائز الاستتار سره پس سره او دا اخرنۍ درې سیغې چې دي واحد مؤنث واحد مذکر مخاطب واحد متکلم او جواب متکلم په دې کې ضمیر مستتر ده واجب الاستتار مطلب دا دی چې دې ضمیر به همیشه لپاره فاعل وي او اسم ظاهر ضمیر لپاره فاعل نشي په دې باندې پوه شئ بیا ضمیر مرفوع منفصل چې خپل عامل نه جدا وي او په ترکیب کې په اتو مرفوعاتو کې یو څه واقع دي لري کړل انا نحن انت انتما انتم الله يوم ضمیر منصوب متصل دی خپل عامل سره یو ځای او په ترکیب کې د بار منصوباتونه یو څه جوړي
کما کې د فعل هغه دا مفعول به وي کما کې د حروف مشبہ بالفعل هغه دا دغه د پرسوي اسم به ها او د دې ګرځم ضربني ضربنا فضربني کې یا فضربنا کې نه فضربک کې ضربکما کې فضربکم کې ضربکی ضربکما ضربکن ضربه ضربهما ضربهم ضربه ضربها ضربهما او ضربهم صحیح شو بیا کله دینه مکه ته حرف دغه له مشبہ بالفعل انني اننا انك انكما مفعول وای ضمیر منصوب منفصل نه کوي چې د خپل عامل نه جدا وي او په ترکیب کې جنن داسې جوړيږي ببار منصوبات کې هر څه جوړيږي عام طور باندې مفعول به مقدم جوړيږي هغه ایایا ایانا ایاک یاکما یاکم یاک یاکما یاکم ایاو یاما یاهم ایاها یاما یاهم دا همیشه لپاره د جملې په شروع کې راځي دوه خبرې دي چې الله کې دا ورو صورت دی شي یو دا چې د کله د الا نو ورو راشي وغزا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا او کله چې نه دا دغه نو ورو راشي د عافیت نو ورو چې دا هم مؤخر دي شي لکه نحنو نرزقكم نحن نرزقكم دلیل فوز من العوا ده کلمې په شروع کې راځي اياك نعبد واياك نستعين واياي فاتقون ایانا لکه پوه شو مې ضمیر مجرور متصل چې خپل عامل ته راځي او په ترکیب کې یا چې نو مضاف الیه جوړیږي او یا چې انداسه جوړیږي مجرور به حرف جوړیږي دریم ګرځان دي لی یا لنا کې نا لکه کې کا لکما کې کما لکم له لهما لهم لها لهما لهم او یا پدې کې مکه د مضاف راشي لکه غلامی غلامنا غلامک غلامکما غلامک غلامک غلامکما غلامک پدې پوه شئ ها دیم نمبر د اسماء اشارات اسماء اشارات دې ته ویلېږي چې دا تهذیب ذریعہ سره چاته اشاره کولای کېږي تهذیب ذریعہ سره چاته اشاره کولای کېږي ته مشار الیه وي چاته اشاره کولای کېږي ته سوې دا مشار الیه پہچاندار ہے چې بلی ما دا همیشه لپاره معرف بالله وي د مشار الیه پہچاندار چې دا همیشه لپاره وي معرف بالله وي کچته اسم اشاره راغلی با او دا غي نو اسم راغلو چې معرف بالله نو موږ وایو چې لکه اشاره الیه چې دا محذوف ده مشار الیه سره او هغه صحیح خطا نه راغلی مطابق څه شی معلوم نه نوخه دا الشيء بدل دغه هذا کتاب نو وایو چې هذا اسم اشاره ده مشار الیه دې سره الشيء محذوف ده اسم اشاره سره مشار الیه مبتدا کتاب ولا خبر او یا راځي چې هذا اسم اشاره مبتدا او کتاب ولا سره خبر ده خو کله دین ورستو اسم اشاره نو ورستو معرف بالله راغې ندابه مشار الیه وی او مشار الیه دا همیشه لپاره اسم اشاره سره کوم مشار نه جز د جملې جوړیږي جمله نه جوړیږي پوښوي د دې زمير یو خبره ما هیر شو چې دا مشابه مبني الاصل له د کوم مبني الاصل سره مشابهت لري ضمیر د چا سره مشابهت لري د حروف سره د څه سره بس کې مشابهت قسمونه تاسو ویلي په دې نه وګورئ نو د مشابهت افتقاری سره مشابهت افتقاری لکه څنګه چې حرف بغیر د بل کلمې ملایدونه بغیر خپل معنی نه ورکړي دغه شان د ضمیر د هغه سره بغیر د ماضیانه بغیر خپل معنی نه ورکړي او یا د وضعي مشابهت ته بګي څنګه چې د کلمه حروف چې انداله دوه درې حرفونه جوړ شوي دغه شان د ضمیر هوا او کا دا هم د یو حرف دوه حرفونه جوړ شوي هذا اسم اشاره بلیږي مشابهت ته مشابهت افتقاری دی پکې سره بګي لکه څنګه چې حرف خپل معنی ورکول بل کلمې ته محتاج دی دغه شان د اسم اشاره خپل معنی ورکول به څه ته محتاج دی مشامله ده واښوي اسم اشاره سره د خپل مشامله نه دا په ترکیب کې یا خو مبین بیان جوړیږي یا مبدل منه بدل جوړیږي یا موصوف صفت جوړیږي او یا اسم اشاره مشامله وای په هر ځای کې دا راځي د ترکیب دی او چې کله د اسم اشاره نه اوس معرف بالله مرانه بیا موږ چې اسم اشاره مبتدا ده او رسول سره خبر دی اسم اشاره د واحد مذکر لپاره سره دي ذا او دا تسنیه مذکر لپاره ذانه او زین او دا د واحد مؤنث لپاره دا فيه ذه او دا تسنیه مؤنث لپاره ذانه او زین او د جمع لپاره اولئک فمت سره مخصص سره کله کله دې شروع به ها تنبیه لګولېږي او باخر کې کتاب د کتاب لګولېږي لکه دا کذا کوما دا کوم دا کې دا کوما دا کوم واښه او هذا هذه هاتان هاذان پرې واښه هؤلاء دا هاي تنبیه بیا اسم اشاره پدری قسمه د قریب لپاره چې دا راځي د بعید لپاره ذالک راځي او د متوسط لپاره ذات راځي پرې باندې واښه او په ترکیب کې چرشي
نو لکه د اسم اشاره نه وروسته مشار الیه معرب باللام و نو بیا به اسم اشاره سره په مشار الیه نه د جز د کلمې په جوړیږي او که چېرته اسم اشاره نه وروسته معرب باللام نو راغلی نو اسم اشاره مبتدا یا وروسته اسم به پوه شوئ دریم نمبر دی اسماء موصولات اسماء موصولات څه ته ویل کېږي چې د صلې نه بغیر جز د جملې نه جوړیږي چې د صلې نه بغیر جز د جملې نه جوړیږي صله څه ته ویل کېږي صله هغه جمله خبریه ته ویل کېږي هغه جمله خبریه هغه جملې ته نه هغه جمله خبریه ته وایي چې هغه د صلې نه بغیر د اسم موصول نه وروسته راغلی او په دې جمله کې یو ضمیر دی چې راځي اسم موصول طرف ته او دا ضمیر ته څه وایي عائد څه ورته وایي عائد ورته وایي اسم موصول څه ته وایي چې د صلې نه بغیر جز د جملې نه جوړیږي صله څه ته وایي هغه جملې ته وایي چې د اسم موصول نه وروسته راغلي او په دې جمله کې ضمیر وي چې راځي کې څه ده اسم موصول لکه جاء الذي ضربك جاء الذي ضربك نو کبدي سره ترا صرف الذي وي نو الذي دا جز د جملې نه جوړیږي جز د جملې مطلب دا دی چې اسم موصول سره خپل صلې نه مبتدا شي اسم موصول سره خپل صلې نه مفعول به شي اسم موصول سره خپل صلې نه خبر شي اسم موصول سره خپل صلې نه بیا نه بس په جمله کې یا مبتدا جوړیږي یا خبر جوړیږي یا فاعل یا نائب فاعل وغیرہ پوه شئ به باندې نو چې دا ځانې د شوی اسم موصول په لانه وي چې کله زړه جمله وسره ضربکا نو په دې ضربکا کې د صله وي ځکه یې په دې کې ضمیر دی و ضمیر دی پکې چې راځي د څه اسم موصول پوه شئ به باندې جاء الذي ضربك ترکیب پسند کوم جاء فعل الذي اسم موصول ہے ضربا فعل وہ ضمیر بگے کیا ضمیر مقبول بھی فعل فاعل مقبول بھی مل کر صلہ موصول سے مل کر فاعل سے جاتا ہے بہت سے بنے نو اسم موصول څه ته وایي چې د صلې نه بغیر د جملې نه جوړیږي صله څه ته وایي هغه جمله خبریه چې د اسم موصول نه وروسته راغلی او په دې کې ضمیر وي چې راځي وي چا ته موصول ته او دغه ضمیر ته څه وایي عائد ورته وایي څه ورته وایي عائد ورته وایي اسماء موصولات کم دي الذي اللذان اللذين الذين التي اللاتي اللتان اللاتي اللائي اللوائي او ما او من ما ده غیر بالغول لپاره او من د ذوی بالغول لپاره او اينا او ايتون سوالتونه دي ضرور حالتونه دي نمبر 1 سره چې ايون او ايتون مضاف او صدر سلی مذکور وي ايهم هو قائم چې دوانه مذکور نه وي ايون قائم ايهم قائم ايون هو قائم پرې کې سدا ايون هو قائم دا ايون قائم دا پکې معرب د مبني له دغه معرب پرې باندې پوښښ ها بیا دا درېم څلورم نمبر اسماء افعال چې وی اسم لګي په معنا د څه باندې دا افعال باندې چې وی اسم لګي په معنا د فعل باندې اسماء افعال په درې قسم دي اسماء افعال په معنا فعل ماضي اسماء افعال په معنا مضارع اسماء افعال په معنا امر حاضر خدا د اسماء افعال په معنا فعل مضارع باندې راځي او چې په معنا فعل مضارع باندې راشي نو هغه څوک معرب دي اصلي معرب دي هغه په کې نه ذکر کړی ځکه موږ دلته کې مبنیات ذکر کوو کنه نو ته به چارګه دا موږ دې سره پورو ویل دي چې اسماء افعال په دوه قسم دي اسماء افعال په معنا امر حاضر او اسماء افعال په معنا فعل ماضي او دې په کوم موږ چې اسماء افعال په معنا فعل مضارع به هم دي نو اسماء افعال په معنا فعل مضارع هغه څوک معرب وي لہذا دې وینای بری کې ذکر کړی اسماء افعال په معنا فعل ماضي چې اسماء لګي په معنا فعل ماضي درې دي عام طور باندې استعمالي کې درې نوټ شي دي شتانا په معنا سره افتراق سرعان په معنا سرع او حیات په معنا ها درې او چې په معنا فعل مضارع لکه اوفن آهن اوه تب بخل دا د فعل مضارع په معنا باندې او دا اسماء افعال په معنا امر حاضر وي رويدا امه او ایته حیا او غیره دا یو خبردار وسته اسماء افعال چې ترکیب کې راشي موږ ترکیب وکړو نو دا جمله فعلیه جوړیږي څه جوړیږي جمله اسمیه باندې جوړیږي اگر چې اسم نه لګي په معنا فعل باندې نو دا جوړیږي شتان بین زید و عمرو شتان بین زید و عمرو ها ترکیب څه کوله شتان بمعنى افتراق فعل ماضي بمعنى او وزن بگه بین زید و عمرو ها بین مضاف زید و عمرو مضاف الیه دا معطوفات علیه مضاف الیه شو او دا څه شو مفعول به یا ته هيهات يوم العيد ستر کې بکوما هيهات يوم العيد هيهات اسم فعل بمعنى مؤنث الماضي يوم العيد ورقم اضافي فاعل فعل صاحب ہوتا ہے نا جمله فعلیه ٹھیک ولا ها او اسماء افعال ولي مبني دي ځکه چې دا په معنا فعل ماضي دي آیا په معنا امر حاضر دي او فعل ماضي او امر حاضر څه شي دي مبني دي په ځان نمبر اسماء افعال کې
اسماء اصوات الذي بدل سره چې اواز کول شي یا دې بدل سره چې اواز نقل کول شي دا مشابهت اهمالي دي سره بګي اهمالي مطلب دا چې لکه دا خپل معنا نه ورته خپل معنا نه ورته پوه شو دې معنی او لکه غوقه د کارغه او او بخ دا لکه دغه بل دې اسماء کنایات صحیح اسماء کنایات دې ته ویل کېږي چې هغه کنایه ویل کېږي پټ سیسا چې هغه د عدد د مبهم عدد یا د مبهم خبره لپاره ولا شوی د مبهم عدد یا د مبهم خبره لپاره ولا شوی د مبهم عدد لپاره ولا شوی ندی د شوی لګي کنایه از عدد دا کنایه د مبهم عدد لپاره ولا شوی ندی د شوی لګي کنایه از عدد او چې د خبر لپاره ولا شوی ندی د شوی لګي کنایه از حدیث دا کنایه از عدد لپاره کوم یو کم دی بل څه کړه او دا کنایه حدیث لپاره کایتا او زیتا دا کوم او کذا سره یو ټکه بل کا ایر هم دي سره کا ایر دا کوم چې نه په څه قسمه ده یو کمی استفهامیه کمی خبریه کمی استفهامیه څه دی ویلګي چې دې په دې سره ځانا تاسو کولای دا عادت په باره کې تاسو کولای او کوم خبرې چې دې په باره کې دا عادت مهم خبر ورکولای نو کمی استفهامیه کوم خبرې په څنګه پیژنو دا کم نو ورسو په اسم منصوب راغلو نو کم استفهامیه کله کم نو ورسو اسم مجرور راغلو نو بسوي کم خبريه نو کم درهم عندك استاد سره څومره درهم دي نو کم درهم عندي زما سره ډېر زما سره دي درهم و څومره دي زما د بدیم څه مبهم عادت ده پوه شو دې باندې دا شان دي کدا اوندا دا د بار عادت مو باندې لکه دا عندي کدا درهم زما سره دومره درهم دي کایتا او دیتا دا دې د خبره دا کنایه حدیث لپاره لګته قلت له کایتا وکایتا قلت له کایتا ودته ما غتا دسی سو نو کنایه حدیث ده واښو به باندې او دا کمی دا ډول مبني دي د کمی استفهامیه ځکه مبني نه دي نه متضمن نه معنا ده استفهام لا حرف استفهام لا او دا کم خبریه دا په باندې محمول سره به باندې هغه په دې پوښتنه او کدا څنګه ده چې کدا له دوه اګونو جوړه کا پر تشبیه او دا اشاره ده او دا هم ده په دې پوښتنه بیا به مرکبات چې د دوه اسمونه یو اسم جوړ شوی او همې څه په کار راځو نه وي د دوه اسمونه یو اسم جوړ شوی همې څه په کار راځو نه وي ا د مرکب درې قسمونه دي کنه کم دي مرکب غیر تقلیدی مبینایی او مرکب منصرف نو باندې کې دا مرکب منصرف دلته کې دا مرکب د مراد څه دی مرکب منصرف څه دی وایي د دوه اسمونه جوړ شوی و مې څه په کار راځو پټو نه وي لکه بعل بکا لکه څه بعل بکا صحیح شو او بل چې مرکب بنایی د دوه نه جوړ شوی و مې څه په کار راځو پټو دا عشره نه والله د 13 پورې پدې کې دا 12 د نندا پکې مورب ده او د نور د نندا داسري مبني پدې باندې پوښتنه تاسو ها بل د نندا دي اسماء ظروف چې ظروف د ظرف جمعنا او ظرف لغوي د ویلېږي ظروف هغه د ویلېږي چې په وخت یا په هغه ځای کې د فعل واقع شوی نو ظروف د وخت اسمونه دي یو دي ظروف مکان او بل څه دي ظروف زمان تاسو باندې راځي وګورئ کنه پرې سر موږ په تعلیم وسط کې او یا پرې اعلانونه وکړي پرې کې لګري بعضو ظروف یا لګري ظروف مبنیه د دې مطلب دا دی چې ظروف ټول چې نه دا لکه مبني نه وي بلکې دلته کې بس صرف پرې کې هغه ظروف ذکر کېږي کم ظروف چې دا مبني وي واښوي ظروف زمانیه څه ته لګيږي چې د زمانه د فکراتي د فعل صادریدو په وخت باندې لاته ظروف مکانیه چې د فعل صادریدو په ځای باندې راځي او دا دی اذا متى كيف ايانا او امس منذ قد عاوز قبل بعد دا ظروف مثلا دغري ظروف زمانیه بیا تاسو باندې دا ویلي چې اف چې نه دا سره راځي اف فعل ماضی لپاره د مضارع په معنی باندې کوي اذا تلندا فعل ماضی لپاره د مضارع په معنی باندې کوي استقبال لپاره راځي او اینا د دې مبارک د مبهمات په مبارک د مبکسس په مبارک زیږي په مبارک تاسو کولېږي او کیفا دې په ذریعہ د حالت په مبارک تاسو کولېږي ایانا د معظم سس په مبارک تاسو کولېږي پوښښ د قبل او بعد په حالتونه دي قبل او بعد کم حالتونه دي
چې مضاف الیه به یا مذکور وي یا مضاف الیه محذوف وي نسیه منسیه او دریم نمبر چې مضاف الیه محذوف وي منوي وي نو صرف دا یو صورت نه دی وایي چې قبل او بعد مضاف الیه کې دا محذوف منوي وي نه دا پکې مبني نه نو د صورتونو معرب دي لکه اما بعد اصل کې څنګه دی بعد الحمد والصلاه بعد الحمد والصلاه په دې باندې پوه شئ تاسو ها او ظروف زمانیه دا مکانیه حيث قدامه تحته فوقه خلفه دا چې دي کنه دا هم او د دې هم د حالتونه دي کوم چې قبل او بعد خو شئ چې په ځای باندې دلالت کوي او دا هم د ظروف دا ولې مبني دي ظروف ولې مبني دي بعضې پکې حرف استفهام سره متضمن دي کوم چې د استفهام لپاره دي او کوم چې دی نه د حرف په شان دی په احتیاج کې مشابه دي په احتیاج کې لکه څنګه چې حرف په معنا نه پیدا شته او اسماء استفهام او اسماء شرطیه دا هم په دې ظروف کې داخل دي لکه په اسماء استفهام کې لکه یو من دی او جمن مقبل ذکر کړه ماره ماله او کیف دی ایان دی دې مبارک د پوس کولې کېږي او اسماء شرطیه چوتا اسماء چې من ما مهما ايما اسما متا او اينما دادي اوس موږ څنګه پیژنو چې دا اسم استفهام دی او کنه دا شرطیه دی او کنه دا ظرف لپاره دی نو موږ وګورو کچرتا د دې حروف استفهام د ورسره دوه جملې راغلي وي څو جملې راغلي دوه جملې راغلي موږ چې دا اسماء شرطیه دي تصریف لګته من تصریف نو څه لګي دا من سره استفهام نه شرطیه هم دی من تصریف او څوک چې ته ویا بزوا واښې او کته یو جمله راغلي ورسو نو به بیا ګوري چې لګي کا سوالیه نشان په دوه یو استفهامي وي قانون نو بیا سوي ظرف دی دې خبره باندې پوښتنه د قدم مبني باسو نور دشتره باندې اوس په دې کې دا خبره ده اوس ان شاء الله اجرا هم په دې کې تاسو وکړي او چې څومره تاسو په دې کې اجرا کوله دا به تاسو اساني کې پرېږي نو په کائنات کې جنې د دې علاوه نور مبنيات نشته یو ټکی به ته ډایرکټ څنګه پیژنې چې دا مؤرد دی کوم مبني دی سم اول دې ټکی ته وګوري چې دا خو فعل مضارع نه ده که فعل مضارع وا نو با اخره ته به وګوري چې کله په اخره کې دغه راغلو نون د جمع راغلو یې په اخره کې نون تاکید راغلو جو بیا مبني کنه په کې راغلو دا په فعل مضارع واښوي او کچرتا دا درې سونه به راغلو لکه حرف او یا فعل ماضي وا یا امر حاضر معروف نه به مبني وي واښوي او کچرتا دا نو اسم غیر متمکن په اقسام کې راغلو نو اسم غیر متمکن په اقسام کې چې دا مبني نه دا وی بیا وجه چې دا ولي مبني نه ځکه مبني دا مشابه مبني الاصلي نه د مبني الاصل سره بیا مشابهت لري د کوم مبني الاصل سره مشابهت لري نه وته ګوري لکه پوه شو به باندې ها و دوه سونه سره پاتې شول عامل او معمول ان شاء الله یې ګورل کا واغو یاد بشي دا واړو شابه بدر منه بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه نګورا پدې کې د هر ټکی چې کنه دا اجرا کیږي د هر ټکی لکه لم نګور لم د سر نه شروع کوما لم لفظ دی مستعمل دی او مفرد دی او حرف دی بیا حرف عامل او غیر عامل او کې حروف عامل دي ان شاء الله سبق به عوامل چې کوم وایو بیا به تاسو دا پیژنې عامل دی بیا دا لم چې کنه معرب دی کوم مبني دی کم مبنیات په کم مبني کې نه او حروف کې نه او حروف ټول مبني دي چې دا به مبني دي مبني الاصل يكون چې نه داسې شی فعل يكون سره فعل او کم فعل مضارع سره فعل مضارع او علامه پکې سره یا بغیره بیا فعل مضارع فعل ماضی مضارع امر نه کې مضارع بیا به مثبت منفي کې يكون یوازې مثبت او کلم وسره شي بیا سره منفي دی بیا لم يكن دا نغه متصرف غیر متصرف کې متصرف دی او په تام ناقص کې ناقص دی سره ناقص دی ځکه چې کان افعال ناقصونه دي او لازم متعدی کې لازم دی بیا اوس لم يكن چې دا په فعل ماضی دی که مضارع دی دا دغه يكون معرب دی که مبني دی دا معرب دی سره معرب دی ولی معرب دی لکه چې فعل مضارع ده سره فعل مضارع ده اوس دا معرب دی نو په فعل مضارع کې خو څلور قسم اعراب چلیږي دا فعل مضارع کم قسم دی مفردات خمسو کې 5 7 2 کې څه لري په 5 کې لري پس کې لري په 5 کې لري بیا په دې کې الصنف الاول به چلیږي کا دویم کا دریم الصنف الاول څه لري
حالت رفعی په ضمه لفظ سره، حالت نسبی په فتح لفظ سره، او حالت جزمی په څه سره؟ په سکون سره. دلته دا په کومه حالت کې دی؟ په حالت جزمی کې دی. پس کې دی حالت جزمی کې دی. لکه لم یکن، ګوره ته وسوي چې لکه په فعل باندې کسره نه راځي، لم یکونی باندې کسره راغلی دا، نو دا په اصل کې سو یکونو، سو په اصل کې یکونو، په اصل کې سو په اصل کې یکونو. نو چې لم به داخل شو څه شو؟ لم یکون. څه شو؟ لم یکون. دوا اجتماع ساکنان على الاولاني بقى مدار يغردو لم يكن شو سشو لم يكن. نو لم يكن باخره کې بنون باندې سکون دی، او په الذين کې الذين اسم موصول تلری کا، نو لام باندې لام شد مشدد دی کنه، نو فلام باندې هم سکون دی فساکنان على، او الساكن اذا حرك بالكسره. ان شاء الله صرف سبق و بیا تاسو دا قاعده وای. نو په لم يكن الذين باندې نون باندې ځکه کسره راغله. واشو بني معنی الذين بخبل معنی وای. الذين سره لفظ دی، مستعمل غیر مستعمل کې مستعمل دی، او مفرد مرکب کې مفرد دی، اسم فعل حرف کې اسم دی، اسم فعل حرف کې اسم دی، واحد تسنیه جمع کې جمع ده. سره جمع ده. کومه جمع ده؟ جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم. ها بیا اقوا ده په معرفه نه کې راکې معرفه ده، په معرفي په اقسامو کې معرف بالله مبلو اسم موصول سره اسم موصول، او په مذکر مؤنث کې مذکر ولی ده جامد مصدر مشتق کې جامد ده سره جامد ده. وس راځه معرب او مبني کې مبني ده، وځه په معرب او مبني کې سره مبني الاصل له کا مشابه مبني الاصل له لفظ مشابه مبني الاصل کم یو څه ده اسم غیر متمکن تعریف راوغه هر قسم اعراب درته نه ور کوي، او د مبني الاصل سره مشابهت لري. ها دا با اسم غیر متمکن په اقسام کې څه ده؟ اسم موصول سره اسم موصول ستوي سلینا بغیر چې بغیر د سلینا چیز د جملې نه جوړيږي. اسم موصول ولی مبني ده؟ دا حرف سره سره مشابهت افتقاری ده. الذين كفروا كفروا لفظ ده مستعمل ده مفرد ده او بیا فعل ده فعل په اقسامو کې ماضی ده او معلوم ده، بیا متصرف ده تام ده او متعدی ده. وصحی کفرو کی زدا واو سره شماروما کفرو یعنی واو ضمیر پکې راولما، نو اوس بدا صحیح مفرد به کا مرکب دی؟ مرکب دی. مرکب مفید کا غیر مفید ہو؟ مرکب مفید ولی دی ویونکه خبره وکي خاموش شي، او ریدونکي ته خبره طلبو حاصلېږي. مرکب مفید ته نور نمونه سوي جمله ورته وي، کلام ورته وي. او دا جملې دوه تقسیمونه دي په اعتبار د جزء اول سره. کم دوه قسمونه دي؟ جمله اسمیه او فعلیه. کفرو جمله اسمیه ده که فعلیه ده؟ فعلیه ولې ده؟ اولنی جزء فعل ده. بیا کفرو دا د دویمه به اعتبار د اخبار د انشاء سره کفرو څه چره جمله خبریه ده. جمله خبریه ولې ده؟ وایونکي ته رښتونه درودنو ویلېږي. ها د کفرو دا معرب ده که مبني ده؟ مبني ولې ده؟ فعل ماضی ده سره فعل ماضی ده، او فعل ماضی سوي مبني الاصل وي. د کفرو ترکیب به صحیح کفاره فعل او واو ضمیر واضح دا اوس بده څه نه وي چې کفرو کې کفاره فعل او واو ضمیر به فاعل. واو ضمیر پرونو والا، واو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل. مرفوع ولې ده؟ ځکه چې فاعل جوړیږي، ځکه چې فاتو مرفوعات کې پامغه فاتو مرفوعات کې به شي فاتو مرفوعات کې فاعل جوړیږي. متصل ولې ده؟ بارز ولې ده؟ نو دقیق پوښوي. من اهل کتاب من وایا لفظ ده مستعمل ده مفرد ده حرف ده. بیا وسوا حرف معرب ده که مبني ده؟ مبني ده. مبني الاصل ده که مشابه مبني الاصل ده؟ عامل ده که معمول ده په سبب و. بیا اهل الكتاب مفرد مرکب کې مرکب ده که مفرد ده؟ مرکب ولی ده؟ د دوو کلمونو جوړ، د دوو جملو نه نوخه بعد وی مرکب دي ته و چې د دوو جملو نه جوړي نه چې د دوو
کلمونه جوړي نو اهل کتاب د دوه کلمونه جوړل د دوه کلمونه جوړل کمی دوه کلمې دي اهل او کتاب مرکب تقییدی ده مفید ده غیر مفید ده غیر مفید تبلم سوی مرکب ناقص ته وای وایونکي خبره او خاموش شي او ریدونکي د خبره یا طلب نه حاصلېږي بیا مرکب مفید ده دا مرکب غیر مفید ده د مرکب غیر مفید څو قسمونه دي دا کم دي تقییدی غیر تقییدی دا پکې څه شری تقییدی ولی ده اولنی جز عام دی د دویم جز پراتلو سره دا شوی دی د مرکب تقییدي څو قسمونه دي کم دي اضافي او توصیفي دا پکې څه شی دی مرکب اضافي ولې دی د یو پکې نسبت بل ته شوی دی د چا نسبت شوی دی د اهل او د الکتاب ته نسبت شوی دی چا چې نسبت شوی ته سوی مضاف او چا ته نسبت شوی ته مضاف الیه وای اهل الكتاب مرکب غیر مفید مرکب اضافي شو مرکب اضافي معرب ده که مبني ده دا معرب ده سره معرب ده پوه شو مې معنی ها وس پدې کې المشرکین لفظ ده سره لفظ ده او د لفظ مستعمل ده وس لازم بدون یاد کړی کنه وس ګوره دا مو ایدس وسوي مشرکین لفظ ده مستعمل له مفرد ده اسم ده جمع ده جمع مذکر سالم ده او بیا معرب مبني کې بیا دا معرفه نه کېږي معرفه ده او مذکر ده او مشتق ده و مشتق کې بیا اسم فاعل ده معرب ده او د معرب اقسامو کې اسم متمکن ده و اسم متمکن په 14 قسمونو کې جمع مذکر سالم ده اعراب نمبر په کې سره سادس او اعراب بالحرف لفظی حکمی حالت رفعی واو ما قبل مضموم کے ساتھ حالت نسبی اور جری پیا ما قبل مکسور کے ساتھ دل لگی دا پکم حالت کرے حالت جری کرے ولی زگہ جمکتی من نغلے منفکینا یو را پاسی منفکینا را پاسی یو زر 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 ذره ذا ذره ذا ذره ذا شابه منفکینا منفكين هذا لفظ مستعمل مفرد به فزورا اسم ده او معرفه كده نكره ده جی ماشاءالله واحد قسم جمع كده جمع ده قسم جمع مذكر سالم ده جی او مذكر مؤنث كده مذكر ده ځکه چې علامه د اسم کې نشته جی ماشاءالله اشتقاق او هم اشتقاق لباس ده مشتق ده ځکه چې اسم فاعل ده جی او معرب مبني كده معرب ده المعرب مدوق اسمه اسم متمكن في المضارع ده اسم متمكن ده خبري مكو ايه وكده اسم متمكن باشمهندس قسمه كده مذكر سالم هذا اعراب بالحرف اللفظي حكمي يعني حالة النفي وهو ما هو المضمون صلاح حالة النسبية وجديد بيان أقوال مخصوصة دلنا بكم على كده تريك تكينا ما شاء الله حتى على رضا حتى ايه يو ټکه وکي مپاتې کوی حتى رضا حتى شابه زر 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 بل ټکله تأتي هم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة هذا و حتى لفظ جي مفرد مستعمل له مفرد ده او اسم ده حتى حرف ده ځکه چې اسم علامات پکې نشته ده او حرف ځکه چې اسم علامات پکې نشته ده اسم او د فعل علامات پکې نشته او معرب مبني دي شي ځکه چې حتى مبني ځکه چې دغه د حروف وای مبني دی کنه وزن مبني په اقسامو کې مبني الاصل لګه مشابه مبني الاصل له لا مبني الاصل دی ځکه چې حروف دي ځکه حرف د ټیک ته ماشاءالله کې ناراضه تأتي راځي تأتي لفظ ده مستعمل له مفرد ده فعل له ما شاء الله زمانه ماضي ده ما تأتي ماضي ده مضارع ده نسبت په اعتبار سره معلوم ده او متصرف ده او فعل تام ده او فعل متعدي ده معرب مبني کې معرب ده اسم متمكن ده فعل مضارع ده فعل مضارع ده الصنف ثاني كده ځکه چې ناقص یایي ده او حالت نسبی کې ده ناقص یایي تأتي
تاتي په حالت نسبی کې ده ودلګه حالت نسبی ده کنه نو دې مکه نسب شي دي له نسب ور کړل حتى نرس عن ما شاء الله نو دا حتى نوصب المقدر وی کنه دلګه حتى نوصب المقدر نو هغه تاتي له نسب ور کړل راځه و هم لفظ ده هم لفظ ده جی ده لفظ په دوه قسمونه کې مستعمل غیر مستعمل کې دا مستعمل له جی مستعمل په دوه قسمونه کې مفرد مرکب کې دا مفرد ده مفرد په درې قسمونه کې اسم فعل حرف کې دا حرف ده اسم ده هم اسم ده اسم زمير نه اسم زمير اسم ده اسم وتسنية واحد تسنية جمع کې دا جمع ده ځکه زمير زمير ده جمع ناقص ده معرفه نه کې راکې دا معرفه ده جی ټیک ده ماشاءالله او د معرفه په قسمونه کې معرفه په قسمونه کې ضمیر ده ضمیر ده او په دغه کې مذکر مؤنث کې د مؤنث د مذکر ده جامد مصدر مشتق کې جامد ده معرب هم دي کې دا معرب ده ولې معرب مبني ده ځکه چې حروف سره مشابهت د مبني الاصل سره مشابهت لري او د اسم متمکن نه غیر متمکن اسم غیر متمکن په اقسام کې څه لري ضمیر ده ضمیر مرفوع ده که منصوب ده که مجرور ده ضمیر منصوب متصل منصوب محلا ضمیر منصوب متصل ده محلا مرفوع ټکي پکې نشته منصوب متصل مرفوع نه دا ضمیر منصوب متصل ده ضمیر منصوب متصل څه ته وایي ضمیر منصوب چې د بار منصوباتونه شی او غیر شی خپل عامل سره یو ځای وی لاول دا و خپل عامل سره یو ځای په ترکیب کې په بار منصوباتو کې یو سیز واقع کیږي کله ماشاءالله البينة زرزر راځي زرزر البينة مفرد مستعمل له اسم ده ما شاء الله الف لام بغیر راغله په اخره کې ته مدور راغله بلو تقسیمات واحد تسنیه جمع کې واحد ده مذکر ده تاتي هم البينة مؤنث ده علامات التانيث کې تایم مؤنث سماعي قياسي کې مؤنث قياسي ده ټیک ده او په حقيقي لفظي کې لفظي ده ټیک ده معرفه نه کې راکې معرفه ده ولې معرب بالله ده جامد مصدر مشتق کې جامد ده او په معرب مبني کې معرب ده معرب په دوه اقسامو کې اسم متمکن په اقسامو کې مفرد مصرف صحیح حالت رفع کې اوس ما ته دا وایي کنه البينة دا چې نو دا خو تانیث ته نو تانیث خبره تر وبګی نه کوم خو به وایي کنه خبره کوم نه لکه موږ په اسم معرب په اقسامو کې غیر منصرف نه وي غیر منصرف تانیث منصرف غیر منصرف څو جواب ورکول شي لکه په غیر منصرف کې دی ګوره د تانیث دی کنه چې مؤنث ده نو مؤنث ده نو دا بغیر منصرف کا منصرف وي منصرف وي غیر منصرف وي منصرف وي غیر منصرف ولې نه توانه شوما منګ وی چې ګوره تانیث څلور قسمونه دي تانیث معنوي تانیث لفظي تانیث بالغ مقصوره او تانیث بالغ ممدوده تانیث لفظي د پاره موږ ویلو چې تانیث لفظي د پاره شرط دی چې عالمیت وي او دلته البینه تو دا لکه مؤنث تانیث لفظي دی او عالمیت پکې نشته دی چې عالمیت پکې نشته نو لہذا دا غیر منصرف نه بلکې څه وي منصرف وي کړه ماشاءالله رسول من الله يتلو صحف دې ترکیب وکړه کنه تاتيهم البینه تاتيهم بخبل وکړه تاتيهم البینه ترکیب تاتي فعل مضارع او هم ضمير ضمير مرفوع متصل ضمير مرفوع نه ده ضمير منصوب ومتصل مفعول به او البینه تو ولا څه فاعل د فعل فاعل او د مفعول اسانه طریقه دا ده چې ګوره دغه جمله چې په دې کې کم ټکه مرفوع راغلو کنه نو بس دغه فاعل په دې کې بیا سوچونه موچونه مکو اول پکې فعل راغلو او بیا ورسره لکه مرفوع ټکه راغلو نو به فاعل کما کې فعل نو کما کې مرفوع او مبتدا خبر بیا پوه نتاتيهم البينة نتاتي فعل البينة فاعل او هم ضمير منصوب متصل مفعول به فعل فاعل مفعول به من جمله فعليه قبليه كده رسول من الله يتلو صحفا مطهره رسول راپاسه یریږي شرمېږي ما راپاسه زر رسول شاباش زر دا وا رسول ولا
لفظ ده. لیکتے ماشاءالله. مستعمل ده. مستعمل ده. مفرد ده. مفرد ده او اسم ده. اسم ده. د اسم په اخر کې به سره غلنه تنوین غلنه او ماشاءالله بلو مفرد ده. مفرد ده. مذکر. دغه واحد تسنیه جمع کې سره واحد ده. معرفه نه کې راکې نکره ده. نکره ده ځکه چې تنوین په کې په اخر کې راغله او بلو مذکر مؤنث کې مذکر ده او جامد مصدر مشتق کې جامد ده او بیا خو معرب مبني کې معرب ده ماشاءالله. اسم متمکن په 14 قسمونو کې مفرد منصرف صحیح ده کینه ماشاءالله. په دې کې وسونه کم قسم اعراب چلیږي. نمبر الصنف الاول حالت رفعی پس سره حال نسبی په او حالت جری دا په کوم حالت کې ده تلاندې ګور رفع په راغله کنه نسب په راغله کجر په راغله په کوم حالت کې به ٹھیک ته ماشاءالله. ځه من الله کی من وای من الله کی من راځي شابه کنه یری کې شرمېږم من الله کی من اولا والا به کوشش ډیر کوي. من الله کی من لفظ ده فزورا مستعمل له ماشاءالله. مفرد ده حرف ده حرف ده بیا په حروف عامله او غیر عامله کې دا په سبا ان شاء الله. معرب مبني کې وایا مبني ده مبني الاصل مشابه مبني الاصل کې مبني الاصل ٹھیک ہے ماشاءالله. ورته په من الله الله الاراده الله اراده راته شاباش الله وایا الله لفظ ده ماشاءالله. مستعمل له مفرد ده او اسم فعل حرف کی اسم ده واحد تسنیه جمع کی واحد تسنیه جمع کې واحد ده معرفه نه کې رکھے معرفه ہے ماشاءالله. ٹھیک ته او مذکر مؤنث کې مذکر ٹھیک ته جامد مصدر مشتق جامد ده معرب مبني کې معرب ده دا معرب په اقسامو کې معرب اقسامو کې اسم مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح او په کوم حالت کې لري حالت جری په حالت جری کې ټیک ته ماشاءالله. ځه ګوره دا اسم متمکن په اقسامو کې عام طور باندې یادولو اسانه طریقه دا راغنه چې لکه عام طور باندې اکثر بری کې مفرد منصرف صحیح راځي. مفرد منصرف صحیح راځي لول دا په دای کې وی کنه چې په واحد تسنیه جمع کې څه شی واحد ده نو بس هغه عام طور باندې بیا دغه مفرد منصرف صحیح راځي نور نه راځي. واو نون بغیر غل لري یا نون بغیر غل بیا په جمع مذکر سالم او دغه به یتلو رسول من الله یتلو لراشا رامنډه کا ذره لارو دغه یتلو لفظ ده مفرد ده فعل له ماشاءالله. د فعل علامه پکې سره د فعل علامه پکې فعل مضارع ده بلو ضمیر مرفوع متصل پکې راغله ده په شروع کې حروف اتر نه یا راغله بیا غوا مخکې متصرف غیر متصرف کې لازم متعدی کې لازم نه متعدی ده او دغه کې تام ناقص کې تام ده او په مثبت منفي کې معلوم مجهول کې معلوم ده معرب مبني کې معرب ده بیا با فعل مضارع کې 5 7 2 کې کم سے وګره 5 کې لکه 7 کې لکه 2 کې دا په 5 کې دا په مفرد 5 کې وس په مفرد 5 کې په دې کې بسوک نمبر اعراب چلیږي یتلو کې الصنف الاول الصنف الثاني الصنف الثالث الصنف الثاني څه شی ده هو حالت رفعی پس سره ضمه تقدیری سره حالت نسبی پس سره حالت جزمی په حذف د لمزه یتلو دا په کوم حالت کې ده په رفعی کې ده که نسبی کې ده حالت رفعی کې ده حالت رفعی کې ولې ده ځکه چې حالت رفعی کې ولې هغه نن ویلي چې حالت رفعی کې وکړي چې خالی د عامل ناسب او د سنه لازم نه کینه دا ټوپۍ لګا دو دا زلفان باندې واړه کې ها چا وختلوې کنه خپل صحفان لفظ ده مستعمل له ماشاءالله مفرد ده اسم ده واحد نه صحفان جمع ده صحفان سره جمع ده
چې جمع نه کنن اوس د جمع دغه به کوا چې جمع سالم دی او کجو مکسر دی جمع سالم پہچان نه لري په اخر کې واو نون یا نون نغلی دا جمع مکسر دی ماشاءالله جمع مکسر کې جمع قلت جمع کثرت کې څه شی دی جمع کثرت تا سره جمع کثرت ول دغه جمع قلت اوزان پکې جمع قلت کوم اوزان دي افعل افعال افعله فعله ها بیا جمع کثرت تا نو په جمع کثرت کې منتهى الجموع ده غیر منتهى الجموع ده دا غیر منتهى ده جمع منتهى الجموع علامه خدا ده چې په شروع کې به دوه حرفونه مفتوح وي دریم ده به الف راغلي پوه شئ وضع معرفه نه کېږي نکره ده نو معرفه نه کېږي سره نکره ده ځکه چې د معرفي اقسامو کې نشته په مذکر مؤنث کې مذکر ده ځکه چې دانی علامه پکې جامد مصدر مشتق کې جامد ده او په معرب مبني کې معرب ده د معرب په اقسامو کې اسم متمکن نه فعل مضارع ده اسم متمکن په اقسامو کې ها جمع دا سره جمع مکسر منصرف جمع مکسر منصرف حالت رفعی بس سره راځي جمع تقديري سره لفظي سره حالت رفعی سره لفظي حالت نسبي فتح لفظي او حالت جري کسره لفظي سره دلته د صحفن په کوم حالت کې ده حالت نسبي کې ده کنه ماشاءالله ورته طریقه ده چې په دې کې نور ته دغه نشته ده او هر حال ټکه چې نه دا حل کول غواړي په دغه کې په معرب او په مبني کې او په دې کې ګران اسم نشته ده او دا موقوف تاسو په پریکټس باندې چې څومره تاسو په دې باندې پریکټس کوو اجرا کوله بار بار دا خبر اړو نو تاسو ته بدای دیږي چې دا نه اړو کنه بس دا بدغه صفات شي بیا ورته دیږي نو که تاسو تماشې کوئ او څو ورته د خپل کوګې نه وازوي او خبره پې نه کوئ او غلط نه وای نو ما تاسو خبر مې چې تاسو غلط نه ذکر سي نه شي ذکر کوله نو اول غلط وای چې تاسو بار بار وای نو یو پیرم ان شاء الله دا تاسو آسان شي او چې تاسو وای چې مړه دا ګران کار دی نه شم کوله ته په کوم ځای کې مشکل ده ما تا کوه چې دې نه اخوا زه دون لاړ شم اخوا بیا نه شم تله زه به ته خبر وکم او چې ته ما دې سوم من بوک مونږ نه ویو نه تاسو کې نه دا کې نه لګ پرې کو بیا نه کیږي خو شو به باندې مو دوه وخت ځای کړه نو وخت مزه کوي دا کوي او بل ما خام ټایم کې جره کنه اجرا له تلنه دا راځي ټول ملګری دا ټایم کې دا نو کارونه ما ګوري او په کومه ته به ټایم تاسو په روټه موټه نه کولی دا ټایم لا ها کته اوس دا ټایم نه وځګو نو بل ټایم به دیو دا وځګار شي کنه نو ډوړې دار مخ خوري په دا ټایم باندې په کومه ته وځو ته تاسو وځګار وای ټول اوس په موبایل کې لګي نه دا نه خدای نه چې په دا ټایم کې تاسو مخ وای